वेलकम बैक जी تاسو ته یو ځلې بیا هر کله وی پروګرام روزه مو په خیر کې او موږ سره یو بل ملما دا وخت په سټوډیوز کې موجود دي دا غوي تعارف وکړو تاسو سره بالکل جی ډاکټر حاضر الله موږ سره موجود ہے ایسوسییټ پروفیسر د ډپارټمنټ اف سوشیولوژي قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد کې خود دې کا بیک گراوند مو ذکر کوم نو ډېر نور سیزونه هم دی وکه موږ لړم په دې هر کله السلام علیکم حاضر الله سے څنګه تاسو ښه الله شکر دې روزه مو په خیر بهترین روزه روانه ده او تاسو دې روزه مبارک شي او الله دې په خیریت سره مخکې تیرم کی ټولو ورونو خویندې او ټول ملک او بلکې ټول مسلمانان او مونږ دا دعا کوو چې مطلب د دې وبا نه په طریقه باندې الله مونږ خلاص کړي ډاکټر صاحب تاسو خو چې قائد اعظم یونیورسيټي کې تاسو ټیچینګ کوئ د ایجوکیشن ډېر بد حال روان دی ایجوکیشن از د ورست لکه ون اف د ورست افیکټ د دې چې کرونا وبا په وجه باندې ډیر زیات څنګه مینج کوئ لکه تاسو یونیورسيټي خو زه ټیک شو بیا په انلاین ایجوکیشن دی یا لکه مطلب ګرون اپس دي تاسو سره لکه کسان هغه پوهیږي په خو لکه ارلی ایجوکیشن شو او ایون یونیورسيټیز اورال براډلی لکه څنګه ګوري دي تاسو څومره افیکټ شوی دی زموږ ایجوکیشن سیستم مبارک صاحب تاسو ډېر بهترین کوېسچن وکړو او دې سوال ته که مونږ وګورو په ګلوبل پرسپیکټیو کې نو هر یو انسټیټیوشنز چې کوم د سوسایټي دی نو هغه افیکټ شوی دی او ډېر بیډلی افیکټ شوی دی نو ایجوکیشن هم د سوسایټي یو مین دغه د اداره ده یا انسټیټیوشن دی او هغه ټاپ ټو باټم او باټم ټو ټاپ د افیکټ شوی دی زیرو بم چې وته وي او زیرو بم نو د دې څه فایدې هم وشوې زه به اول یو دوه درې فایدو دغه وکړم هغه کارونه چې کوم زما خیال دی چې په یونیورسټیانو کې به نو شوي لکه آنلاین لرنینګ زوم سکایپ او دغه چې کوم دی مایکروسافټ ټیم ګوګل او دا ټول شیونه چې کوم دي نو شاید چې کوم ټریډیشنل زمونږ ټیچینګ میتھډالوجي وه نو دې طرف ته مونږ دھیان چرته نو ورکړی کووډ چې راغی دا یو هایپ کریټ شو چې ټیچینګ به څنګه کیږي ټولو یونیورسټیز چې کوم دي نو هغه ورډ وو تقریبا ټول آف شو آل اف ا سډن اکراس پاکستان ان اکراس گلوب او هغه خپل هغه چې کوم بنیادی کار او سپیډ ورک هغه شروع کو چې موږ به آنلاین ترانزیشن ته څنګه ځو شوډ وی ویټ فار د نیکسٹ سیمسټر شوډ وی پوسټپوند او شوډ وی کنټینیو نو دې تقریبا شپږ میاشتې واغستې او بیا لکه دا سلولی اینڈ ګریجولی موږ هغه آنلاین موډ ته رالو هغې کې اوس دا دی چې مطلب ته چا نه هم تپوس وکړي چې مطلب د آنلاین ټیچینګ تاسو مطلب مشکل دی که سټارټ کې به هر یو کس ریزسټنس کوو اوس موږ ته بالکل یو روټین دغه ښکاري د آنلاین ټیچینګ هغه فایده خو نشته چې کوم فیس ټو فیس یو یا کلاس روم ځکه چې تعلیم موږ دا وایو چې تعلیم صرف انفارمیشن یا نالج ټرانسفرمیشن نه دی د ټیچر پرسنالټي د کلاس روم امبیانس کو ورکرز چې کوم کلاس فیلو یو بل لرنینګ کوي لایبرری دا هټس دی کنټین دی دا ټول د لرنینګ پروسس دغه دی حصه ده هغه خو افیکټ شو مطلب ډیفینیټلی افیکټ شو خو بیا که مونږ طبقاتي دغه ته وګورو سیسټم ته وګورو نو د غریب تعلیم چې کوم دی نو هغه ډېر زیات متاثره شو په نسبت د امیر تعلیم ځکه چې یو میاشت دوه وشوې نو چې کوم څونه پرایویټ سکولز وو کالجز وو یا یونیورسټیز وو هغه خو آنلاین ټرانزیکشن ته کنورټ شو ځکه چې ټول مطلب ویل اپ خلک دي کور کې لیپټاپ ډیسکټاپ ټابلیټ دا ټول ډیوایسز اویلیبل دي انټرنیټ شته بالکل نو هغې دا یو ایډوانټیج آلدو چې ګران و مطلب پیرنټس لپاره خو یو ټرانزیشن هغو ته په اسانه باندې وشو بالکل او بیا چې کوم ماشومان د سو کارډ مونږ اپر کلاس یا اپر میډل کلاس نو هغو پیرنټس هم ډومیننټلی ایجوکیټډ دي نو هغه انګیج کړ خپل ماشومان په طریقه باندې د آنلاین کلاسز سره هغه لرنینګ لاس چې کوم دی هغه ته مونږ وایو چې مطلب نقصان چې کوم نو هغه دونه نو لکه څومره چې هغه د ډیجیټل ډیوایډ بورډ مونږ وایو ایگزیکټلی هغه لکه ډیر زیات شو ایگزیکټلی خبره چې مونږ غریبي طبقه ته راشو نو چې څنګه سکولونه اپ شو اول خو هغه سکولونه ته راځي نه خبره چې کله راشي نو تاسو ته پته ده مطلب د رولر بیک گراوند بلوچستان کې پی فاټا مطلب دا ټول سند پنجاب دې کې چې سکول نه راشي نو بیا څوک وخو پسې ځي څوک واوړی څوک بیزا دا کوي او چې چا دا شوی نه نو مطلب چا ذمہداري او چې دا نه نو بس یا دکانداري وکړو نه راوځي بس ټول ورځ لوبي کوي یا کرکټ کوي یا اسی ګرځي راګرځي
خانو هغه 2-3 غنټې چې په سکول کې ناسو هغه ته ډېره فایده وشوه چلو سنه سبه لرنینګ وکړو ټیچر نه به وکړو سټوډنټ نه به وکړو سبه مورل دغه وشو ایجوکیشن وشو هغه چې څنګه اف شو دغه چټیانې شوې بس هغه ته بس کور کې نه ډیوایس او نه آنلاین او نه بل څه سیستم او بیا پیرنټس هم ایجوکیټډ نو هغه نقصان داسې وشو چې هغه صرف نقصان په لرنینګ کې ونه شو هغه واپس سکول ته راتله چې کوم دنو هغه یو مصیبت جوړ شو ځکه چې اکانومي چې کوم دا د کورونو چې کوم دغه د انکم هغه ختم شو نو هغه چایلډ لیبر ته لاړه اما شومان نو تعلیم مطلب ټاپ ټو باټم متاثره شو خو د غریب تعلیم چې کوم دنو هغه ډیر متاثره شو په مقابله د امیر د تعلیم ښه حضور الله صاحب یو خدا زه وایم چې سوشیالوجي ډپارټمنټ د قائد اعظم یونیورسيټي هلته اسوسییټ پروفیسر تاسو او سایکالوجي او سوشیالوجي دا تقریبا سوشل سټډیز دي کنه زمونږ لکه سوشل بیهیویرز ډیر زیات افیکټ شوي دي په دې باندې نو لکه بینګ ټیچر یا سټوډنټ اف سوشیالوجي لکه زمونږ چې کومه سوشل لایف دی سوشل فیبریک دی د هغې امپیکټ په دې شوی د کرونا له وجې ځکه چې رویو باندې منحصري سوشل فیبریک زموږ چې کومه دی زموږ سوشل سټرکچر چې کومه دی کارونه به تاسو کتلي 50% سټرنث سره لکه مطلب ادارې چلیږي دغه رنګه په کورونو کې چې کله د ښځه خاوند په کور کې لکه ګیر شي داسې هفته نیمه 2 هفتې 3 هفته دا لکه 2 کال روان دی جنګ جګړې سټارټ شي جنګ جګړې راشي نو ډېرې خبرې دي نو زموږ چې کومه سوسایټي ده په لانګ رن کې به د دې څه اثرات موږ ګورو ځکه چې دا څیز لا ختمیږي نه ښکاري داسې نه په نظر کې څه نشته چې یاره الټا نور سیوا کېږي سیوا کېږي او بل دا چې اټس پارټ اف اور لایف ناو لکه وختي چې کوم زموږ د حضر الله صاحب نه مخکې چې کوم میلمه و عدنان صاحب هغه سره موږ خبره کوله چې یاره آی ایم لانګینګ ټو سمبډي ټو شیکس هینډ وذ سم ون چې کلک کلاس د چا سره میلاو کوم لکه دویم کال کلک غاړې میلاو کوم کلک غاړې کلک کلاس ایون غاړې خو لا غټه خبره چې لاس د چا سره میلاو کوم د سې چې یاره دا څنګه دا فیلینګ زموږ نه هیر شو بیا هم تاسو د شوق پوره کولی شئ ګلفز سره ګلفز سره خوند نه کوي که نه ګلفز سره هغه لکه احساس نه کېږي انسان بالکل صحیح خبره مبارک صاحب وکړه چې ګلفز یا شیشه یا پلاستیک ځوړن کې لکه څنګه چې سٹارټ کې کووډ کې ټیچرانو ویسټ کې هغه کو ماشومانو هغه هغه خو چې کوم امپیکټ زموږ په کلچر کې دی مو خو چې چاته یو لاس هم ورکړي نو بس هغه خو جګړه شي صحیح طریقې ماته د لاس سره ماته وی غړې را نکړه نه دواړه لاس او دواړه لاس غړې را نکړه نو چې بیا بالکل ته لري نه تاسې کارو کې چې مطلب السلام علیکم بالکل نو هغه کار ډېر خراب شي او لکه دا تاسو خبره کوي حاضر صاحب خو لکه دا به مونږ اورو دی یاره فلان کې چې کومه دی لاړو وي دغه شو چې ډي سي شوی دی اوس چې خلکو سره لاس ملاو کوي لاړ شي لاس په صابون وینځي او یا هغه لکه نارمل شو بالکل یو هاو ټو واش یور هینډز بالکل نارمل شو مبارک صاحب تاسو ډېر صحیح ریفرنس ورکو چې دا د ډي سي پورې ریسټریکټډ و هغه ډېر کولونیل یو دا خاص یو مثال دی زموږ ډیپټي کمشنر چې کوم فرینډز دی په خبره او نه دا یو فیکٹ دی مطلب د افغان څخه خبره نشته مطلب دا مونږه اوریدلی هم دي کتلی هم دي هغه شیونه چې مطلب هغه چا سوچ هم نو کړي خیال هم نو کړي هغه امپوز شول بالکل او نیچر یا هیومنلی کریټډ هر څه چې دی خو هغه امپوز شو او سٹارټ کې به خلکو منله یا نه منله بل چې دا بس چال دی یا ښکته دی یا پورته دی خو اوس خو زما خیال چې په هر کور کې یو کس دوه چې کم دي نه تیر شوي دي بالکل نو تاسو هغه اولنی سوال چې کوم چې دی په کور باندې په اکانومي باندې په ایجوکیشن باندې پالیټکس باندې په کم اثرات رااله مونږ چې کله سوسایټي دغه کو د معاشرې تجزیه کو نو مونږ وایي چې معاشره چې کوم ده نو هغه یو جاندار شیز په شانتې ده لیوینګ ارګانیزم په شانتې ده او په هغې کې چې یو پارټ کې هم مسلې نو پورا وجود چې کوم دی باډي چې کوم دی نو هغه ډسټرب وي او د دې وجود د پورا فنکشنز کول لپاره یا د سموث فنکشن کول لپاره چې کوم دی نو پورا باډي کې چې کوم دی نو هېڅ نو کس نه کول لکه دا زموږ د معاشره اټس ا لیوینګ انټیټي او اټس ا لیوینګ ارګانیزم او لیوینګ بالکل دغه تاسو خو پکې مسلې نو پورا باډي ډسټرب ده کنه نو تاسو یو مطلب ترانسپورت ډسټرب شي پورا سوسایټي جام شي زړه کار پری دی باډي ختمه کډنی کار پری دی سټمک کار پری دی اکانومي ستا وګونه انفارمیشن
سترګې چې کوم دي دا ټول دغه دي ارګنز حالانکه په پاکستان کې اکثر دماغ کار پرې دي مطلب اخو په وړوکوالي کې چې لکه موږ وایو دا لیونی په خپله لیونی شي که نه مینو لیونی شي ایگزیکټلی نو هغې کې اول به زه یو پازیټیو څو خبرې وکړم چې د کرونا څه شیونه پازیټیو هم دغه کړه لکه هایجین چې کوم دي که نه زموږ په کلچر کې دا یو د دې سیکنډري پرایورټي څه کنسپټ نو ښه بړې هائی فائډ میټینګ کې به تاسو ناستې خلک چې کم دي نو پوزه کې به ګوتې وي ښه اوس چې کم دی نو هغه ډسکورس راغی چې ډونټ پلی ود یور باډي بالکل پرټیکولرلی یور نوز آیز اینڈ ماوث نو هغه په پازیټیو پرسپیکټیو کې وګورئ نو مطلب مونږ باډي ډسپلن شوه باډي ډسپلن وی نو ویر ټو ټچ اور نوز کله مونږ لاس وینځو لاس ته واشروم کې انځي یا بل ځای کې انځي هغې نه بعد مطلب یو کین ډو دیٹ خو پبلک کې مطلب at least your behavior now controlled دا ډیره ښه بل دا چې مطلب سم ټایم به تا روټۍ به دې خوړه بس کس به راغی اب به تب دا ځای به دې ور مخامخ کو نو اوس چې کله لاس په میلاولو باندې پابندي ولګېده نو مطلب هغسې قسم کې انډیسنټ اکټ چې کومونو هغه څه حده پورې دغه شو دې نه علاوه مطلب څه ملګري چې کوم کرونا نه تېر شوي دي نو هغه چې کله مونږ انټرویو کوو مونږ وایي یاره وایي داسې کوالټي ټایم چې کوم دی فیملي ته مخکې مونږ نه ورکړی چې څونه کوالټي ټایم مونږ اوس فیملي ته ورکړو ماشومانو ته کور والا ته نور رشتهدارو ته نو دا یو پازیټیو اسپیکټس دي بل کم خلکو چې پینډینګ اسایمنټس وو او هغه د ټایم نه میلاوېده چاهې ریډینګ هیبټس وو دنیا خلکو ریډینګ هیبټس پرېښو د کووډ لاکډاون کې هغه ته دا فایده وشوه چې مطلب څه طریقه باندې هغه خپل ټایم کل کول چې کوم دي نو هغه دوی په ریډینګ هیبټس کې انګیج کړو ښه زموږ سوسایټي کې کانا او چای او دا لوښي انځل او دا کیسې میسې چې کوم دی ټول موږ د ښځو سره اسوسیټ کړي دي دا جنډر ډیوایډ دی مطلب حالانکه ریلیجن کې داسې دغه نشته نه هیڅ نشته بالکل نو د لاکډاون کې ډېر خلک چې کوم دي نو هغه جنډر رول باندې هم یو سیکنډ ریویژن وشو او خلکو پکې پخلی مې زده کړه سیریس ډومestic وایلنس به هم شوي جنګ جګړې به هم شوي خو دا پکې هم څه خلکو زده کړه مطلب او پازیټیو خبره ده مطلب نه موږ په هاسټل کې یاد کړی دي موږ هم په هاسټل کې په اسلامیک سنټر هاسټل کې خدا خو حضرت الله تعالی تر په یاد کا زه به کتونکو ته ویم چې حضرت الله هی واز مای جونیئر اسلامیک سنټر شیخ زاید اسلامیک سنټر پېښور یونیورسيټي and we had a good time د موږ ګوره او بهترین اسلامیک سنټر ټایم ګوره ډېر ښه هاسټل ډېر کوالټي هاسټل خیال یاد دی خبره د موږ پرایویټ دغه ته دیٹ واز ا کوالټي هاسټل او ډېر ښه لایف هغه او لکه هغه ټایم کې موږ پخلی کولې اف یو ریممبر د شپې به ملوا پخوله او نه پوره کانې به د روم نمبر 22 مخې ته به چولې به مولګولې او ټیم هم تیار کړایان به جوړ کړو بارانو بیا خو پکې مطلب نور کې د شپې به حلوا چې کوم د دور بچلې بالکل اول ټایم ګولډن ټایم مختلف پوزټیو سيزونه تاسو ډیسکس کړل چې لکه د کورونا لوجه لکه سیلف هایجین خیال ساتل مختلف سيزونه کول خلکو ته امپل ټایم کوالټي ټایم ملاو شي لکه خپل فیملی سره سپینډ کی خو تاسو غواړئ لکه ډېر زیات د دې نیگیټیو سيزونو کې یو سیز دا هم و چې ډېر خلکو ایون چې کله فرست ویو رالو ډېر پینیک شوي هم وو اکانومي سره چې دا سیزونه لینک کېدل نو ډېر خلکو ته دا هم یره وه چې یار که لږ ډېر زموږ اکاونټس کې سیزونه شته نو پکار دی چې موږ روباسو کورونو کې کېدو پته نشته چې سبا موږ د کورونو وتې شو یا نه او چې کوم خلکو په کورونو کې د اکاونټس نه ویستل کېښودل نو هغوی په دې یېرېدل یاره هسې نه چې څوک زموږ کور ته رانشي لکه مختلف زم ډېر عجیبه دغه سټیټ اف مایند نه خلک تېر شوي دي او ایون په دې ټول سچویشن موږ کتلی چې خلک په مختلف قسمه سیزونو کې ډېر زیات د ډپریشن ښکار هم شوي دي تاسو دې سره اګري کوئ بالکل تاسو ډېر صحیح طرف ته نشاندهي وکړه کله چې دا سٹارټ شو نو موږ په خپله باندې لکه څنګه چې مبارک صاحب وویلو چې دیو ځان مینټین ساتلی دی زه ایکسرسایز چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ریلیجسلی کوم ریلیجسلی مطلب دا دی چې مطلب هغه زما بالکل یو پرمننټ فیچر دی نو یو 2-3 ورځې خو مطلب ټیک شو لاکډاون هغه ما چې اوس لکه 2 غنټې یو کس عادتي یا غنټه عادتي او یا هایکینګ کوي او یا ګراوند کې سهار د وخت او مازدیګر منډې وي موږ خو به اسلامیک سنټر ګراوند کې بیا ګراوند ما ته بل دا شی ډېر ګران شو دا خو ډېر ګران شو مطلب او چې ما دپاره ګران دی نو باقي خلکو دپاره به هم ګراني نو ما به کور کې مطلب تاسو ته پته اسلام آباد کورونه مطلب خو 15 یا 8 مرلې کوري هغې کې چې ګاډی ودرې نو بس بیا پکې مشکله پکې بهر دننه کېدل کېږي
نو ما کې داسې ورکوټه ځای پای کې مې واک شروع کړو هغه مخ په درد شروع کړو ځکه سیمنټډ و دغه بیا مې لکه سټرچینګ باډینګ و بیا مې بر چت باندې چې موږ سره کم دغه دي نو هغو نه مې پرمیشن واخیستې چې به چت ته خېږم ماشومانو سره نو هغه م یو څه وخته پورې مطلب ورکوټه چت دی مطلب راونډ شاونډ ولګېده نو بس ختم به شو بیا مې دا کې د شپې ناوخته 12-1 بجې به ځم نو چې 12-1 بجې به ووتم دو درې پرې چې مې رنې وکړو نو سپیک راونډ کې ډېر شو دا و سټرسینګ دی مطلب دا سټرسینګ سچویشن دی دا خو یو سوشل اسپیکټ اف دغه دی اوس اکانومي تاسو صحیح خبره وکړه چې مطلب ګلوبل اکانومي لوکل اکانومي او بالکل کمیونټي لیول اکانومي هغه ټولې اثرانداز شوې خو چې چا څونه اکانومي یا څونه انکم زیات نو هغه زیات افیکټ شو او ظاهره خبره چې کوم انټرنیشنل ایرلاینز چلیږي او یو لوکل هایست چلیږي یا ټیکسي چلیږي ادوانو انکم کې خو مطلب زمین اسمان ډیفرنس دی نو شا کوم ډیفرنٹ ولګید خو هغه افورډ کولی شي هغه سب بیک اپ دونه شته چې هغه خپل سروایول چې کم دی ټیکسي والا ریړۍ والا هایست والا دی چې ودرېده د ورځې په حساب چې چا انکم دی یا د هفتې په حساب دی هغه بالکل ډیلی ویجز هاو بالکل هغه ایون چې چا منتلی سیلري ده هغه هم دا سوچ کو چې مطلب لکه ارګنایزیشن د انکم نه راځي او هغه مونږ فایر کی نو یو مطلب هغه اسلام کې دی کنه چې زکات یا صدقه د ټول نه زیاته هغه کس تور کوي چې کم ډیزروینګ دي ته پیژنې چا مخ کې مالداري لیدلې ده پیسې لیدلې دي او بیا غریبان شوي دي نو کم کس چې په نوکرۍ باندې دی او یو لگژري لایف تیری او هغه یو دم فایر شي نو هغه بالکل شوک شي هغه سوسایډل شي یا هغه ماشومان چې کم دی سکول کې سبق کوي هغه ځنه راوځي هغه یو ګاډی استعمالو دغه نه یو دم 10-12 سال غاړه استعمال کړل د خپل پرسنل پبلک ټرانس او یو دم هغه واپس بیا هایست کې ته او زمو هایست هم خو بالکل لغه چرګانو ولا پنجرې کنه ټول ورننه باسي نو هغه ته ډیفینیټلی اکانومي ډیر زیاته افیکټ شو د ډیر سایکولوژیکل امپیکټ هم په خلکو باندې دغه کو ډیپریشن کې خلک دغه شو لاړه او مو خو بیا چې کوم مسلم دغه دي مسلمانان دي نو هغه خو یو خدای باندې یو بروسۍ او د الله طرف نه دا بلکې زموږ سره دام یو پلس پوینټ و چې زموږ د کلو اکانومي چې کوم دي که نه هغه دونه زیاتې افیکټ نه شوې هغې ځکه اګریکلچر دی نو اګریکلچر کې خلک انګیج وو بیا لاکډاون چې کوم دی نو ښارونو کې دغه کلو کې خو دونه نه نو خلکو دوکانونه هم دغه کول ها څه ځایونو کې مطلب بازار کې به لکه اثر و سیډون ته بازار صاحب نور کلو کې خو پټۍ به څنګه لاکډاون کې نه خو نشي کولی بیا خو ټول مطلب نیچرلی مونږ ټول د ولګي چا سره پیسې مې نو هغه هم د ولګي مري بالکل اپسولوټلی ښه بیا چې تاسو راشي دغه ته دا خو اکنامک دغه شو ایون زمونږ ریلیجن چې کوم دی نو هغه حج عمره چې کوم دی نو هغه ټمپرري طور باندې سسپینډ شو بالکل جمعه خو خیر بند شوی خو نه دی خو لکه ریسټریکشن نه خو تراوت چې کوم تاسو به لاست ټایم دغه دا پر همغه بورډ یو مطلب تراوی کولی شو ماسک ولګو پته ولګید هغه ټایم کې پته نه و چې دا وایرس سپریډ کیږي څنګه وای دا په هوا کې سسپینډ هم دی او دونه ډیسټنس باندې دا کیږي نو بس ایربون دی لکه دغه سیس ډیر یو ټمپریچر سره خلکو لینکول چې ټمپریچر په داسې شنو دا به وشي تراوی مون کور وکړي مطلب اختر منځ باندې به اختر باندې بزو کنه بزو کور به کو کنه به کو به یقیني شانتي کې صورتحال هغه ریلیجن هغه پریکټیسز چې کوم دي نو هغه ټوله افیکټ شي خو به فیملی کې چې څنګه مبارک صاحب دغه کو ریفرنس ورکو چې جنگ جګړې یو ریپورت ساحل ان جی او دا هغه او بیا اس اس ډي او سسټینیبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن هم دغه کو پاکستان کې چې ډومېسټک وایلنس چې کوم دي نو هغه انکریز شو پاکستان کې ډیورنګ دغه چې کوم دي اراوند د ورلد صرف پاکستان کې نه اراوند د ورلد خو پاکستان لاهور کې مختلف ښارونو کې چې کوم سروې کړی به نو هغه یو سایډ افیکټ هم ویلی شي او یو نیچرل ریزلټ هم ویلی شي د دې پروسس ځکه چې کور کې راشن نه ماشومان جاړي مور کنسرن ده هغه بس خبره تیزه کوي دغه چې کوم دی پلار دی هغه سټرس دی هغه پیسې را پیدا کولی څه کور ته راوړه دي نو هغې نه به خامخا وایلنس دا کېږي څه تیزه خبره به کېږي هغه طرف نه هم کېږي منځ کې به جنګ جګړه راځي نو مارو حل به پکې هم دا کېږي دا بس هغې یو بل سایډ افیکټ و ماشومان ډېر افیکټ شو ماشومان د کلو ماشومان خو مطلب تاسو ته پته هوځي بس بالکل هغه نشي کنټرول بالکل هدا دلته په اسلام آباد کې چې د 15 اتمر لیکور کې او بیا دادا په اپارټمنټ کې بالکل
دغه هم نیام نشته نیکم نشته ترور هم نشته هغه هم نشته او دغه مور او پلار دي بس دغه دي نو هغو دپاره خو بالکل دیولونو ته پورې دغه کو چې مطلب چې کوم مونږ ریسرچ او سروې دا کو هغه یا خو کارټون دی نو کارټون به څونه وګوري ګنټه به وګوري هغه هم څومره پروډکټیو شیز نه دی ما خو خپل داسې وکړه چې دیوار کې مې یو باسکټ بال ول دغه ولګاو یو کمره مې خالی کړه کې مې پورا دغه مغه سیټ کړه بس چې لوبې بس طریقه خو باندې خپل ټایم هم دا هغه ټایم هم دا کول دي کنه کل کول دي خو هغه هم ټو واټ ایکسټینټ د دې لپاره داسې دا ګوره ډاکټر صاحب دا لکه خلک وایي که نه چې یو ډېر مشهور د انګریزي یو دغه دی چې ګیټ بیزي لیوینګ اور ګیټ بیزي ډاینګ لکه خپل ځان مصروف که په دغه کې لکه په داسې لاک ډاون سچویشن کې ان کیس ته آیسولیټ شوې قرنطین شوې یا کوارنټاین شوې نو هغې کې لکه تا اکټیویټیز څه پکار دي ریډینګ دی کتاب د هغې اړو څه عمل بدل نشته مطلب اټس اوشن دی هغې کې لکه مطلب ته په خلکو په جیلونو کې قید تنهایه کې دېرش تېر کال نیلسن منډیلا 20 کاله په جیل کې تېر کړي قید تنها زیات تر لکه مطلب سالیټري چې کومه کنفاینمنټ او مختلفو نو لکه داسې هم نه ده چې ګینې دا به مونږ بیخي لکه ډسټرای کړي وی کین کنورټ لکه تاسو چې پازیټیو خبرې کوئ یو ار ون اف د فیو چې لکه پازیټیو اسپیکټ ته د کرونا مونږ ته بیانې دوه درې څیزونه زما هم ذهن کې دي لکه یو خو لکه انوایرمنټل د هغې امپیکټ چې کومه دی ډېر ښه دی ګرینري چې کومه ده ګرین هاوس ګیسز د هغې اخراج لږ کم شوی چونکې غټه انډسټري آیل چې کومه د کمبسشن دی هغه برډز او مختلف سیزونه چې کوم په ټایم کې زموږ په چاپیریال کې ختم شوي وو هغه تقریبا نو هغه واپسې مونږ ولیدا واپسې مونږ وکړه ګوره انوایرمنټ بل یو خبر د انلاین ایجوکیشن پروین وکړه ډاکټر صاحب او شیر لکه ونته کې مونږ عادت شو زمونږ د نوې سټوډنټ چې کومه کول دیو ته بلکه زمونږ رنګ مسلې نه لکه زه خپل باندې ما څه مسلې فیس کړي ما که د بانکینګ د لپاره خپل پروسیجر کړی دی انلاین څه مسله ده نه ولکه آی واز ټوټلی په هغې کې بالکل زه ویلی اوس خو لکه در دې حده پورې خبر راشي بلونه هم آنلاین بلز هم آنلاین and that thanks to the thanks to ورته نشم ویلی کرونا د خدای پاک خو د هغې یو بلیسنګ خو د هغې یو پازیټیو سایډ دی بل زمونږ سټوډنټس چې کوم دي هغوی لکه بهر چېرته ځي د ایجوکیشن دپاره نو 8-10 لاک روپۍ هغوی کنسلټنټس ته ورکوي هغوی دپاره صرف هغه آنلاین پروسس دپاره لکه مایندډ د هغې د ویزیا پروسس چې کومه دی که نه دا کنسلټنټ چې ناست دي په پاره کې یو ځای کې بل ځای کې یا په پېښور کې مختلفو ځایونو کې هغوی چې د 8-10 لاک روپۍ اخلي دیٹ از سمپلی دیٹ پروسیجر دا لاین دا به فارم به دا به ډاونلوډ کړي دا به فل کړي دا به په یو سپیسیفک ټایم کې دا واپس سبمیټ کړي ادروایز هغې ایکسپایري ټایم وي که نه هغوی ایکسپرټ په دې کې نو لکه د دې آنلاین ایجوکیشن په وجه د آنلاین د دې معاملاتو په وجه زما په خیال اور سټوډنټس ویل بي آنلاین سیوي چې هغه آنلاین ایجوکیشن هغوی ته به دغه پرابلمز نه بیا چې کومه دی نن سبا ټوله دنیا چونکې کنیکټډ ده د انټرنیشنل لایبرریز ته اکسس شو انټرنیشنل ایجوکیشن انسټیټیوټ ته اکسس شو نورې ډېرې خبرې شوې شرطه ډسکشن فورمز دي هغې ته اکسس شول نو آل دیز آر پازیټیو ساینس خو لکه غټ امپیکټ چې کومه دی هغه څنګه چې ډاون ټراډن طبقه غریبه طبقه څوک چې په ډیلی ویجز باندې ده یا په ویکلی منتلی بیسس باندې ده هغوی لپاره به مسلې غربت لږ سیوا شوی دی هېڅ شک نشته ځکه چې پروډکټیویټي دغه کم شوی دی لږ کې پروډکشن چې کومه ظاهره خبره د کارخانې شوې زموږ فیکټري شول زموږ نور پروډکشن شول دې په وجه باندې معاشي دغه چې کومه دی امپیکټس د هغې راغلي ډېر زیات راغلي تاسو بالکل صحیح خبره وکړه بلکې دوه درې کسان داسې هم زه پېژنم چې د هغو پرایویټ سکولز وو ها بالکل پرایویټ سکولز بالکل هغو بلډینګز هایر کړي وو کله چې ماشومان مطلب دغه شو یو کس چې کوم دی نو هغه آنلاین دی نو هغه وایي تاله زه 20,000 یا 15,000 روپۍ در کومه خو بس کور کې به نو هغه دغه کړه وډرا کړه ماشومان انکم چې کله سکویز شو نو هغه بلډینګ کرای خو 2-3 میاشتو لپاره مطلب افورډ کړه خو هغې نه بعد چې کوم دی نو هغه بلډینګ خالی کو ها اونر چې کوم دی نو اونر ته هم شاک ورسېد ځکه چې هغه بلډینګ چې کله سکول چلېده کور ته خو نشي ورکولی اوس که نه که کور ته ورکوې نو دونه پیسه به پرې لګې سو نو چې د بلډینګ د کنسټرکشن کاسټ دی هغه کنورټ کې رینوویشن به کې هر څه به کې نو هغه مې افیکټ شو او خلکو ماشومان ولې راویسته ځکه چې انکم خو بیا پرایویټ سکول یو لارج نمبر آف فیمیل ټیچرز چې کوم دي نو دا پرایویټ سکولز کې دي هغې کې میجورټي فایر شوې خاص کر چې کوم لو پروفایل پرایویټ سکولز دي هغو فایر کړی چې انکم نه نو هغه خو سسټین ساتلی نشي بیا مختلف پرایویټ ارګنایزیشن کې څونه کې دا ایون ریسټورنټس دي چې کله لاک ډاون شو دا خو 5-6 مهینې پورې خو ته ټول سټاف نشي ریټین کولی یو هیو ټو فایر سم اف دیم نو هغه هم یو
ټیک ټاک مطلب اکانومي ته د چکا ورسېده ډېره بالکل خو بیا چې کم دی نو ټرانسپورټ ته وګورئ سټوډنټس چې کله مطلب ځي راځي یو سټي نه بل سټي ته بیا خلک کاروبار کوي نوکران نو ټیک ټاک ټرانسپورټ چلیږي دا ټول په کورونو کېناستو نو ټرانسپورټ اتوماتیکلی بند شو یو طرف ته خو انوایرمنټ چې کم دی هغه کلین شو خو بل طرف ته چې کم دی نو خلک هم ډپریس شو او ډېر زیات سفر شو مطلب دې کې ډاکټر صاحب تاسو به دې خبرې سره اګری کوئ که موږ وګورو زموږ دلته په پاکستان کې ځینې یونیورسټیز لکه تاسو چې د کوم یونیورسټي قائد اعظم یونیورسټي شوه نو مین چې کوم یونیورسټیز هغوی سره خو زه ډېر سپیس دی سپیس دی نو یو بلاک به یو ځای کې بل کلاسونه هم صحیح هر څه ټیک ټاک وي خو یو پرابلم زموږ ځایونو کې د چې څومره هم ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي سپیس دومره نه یو ورکوټ شان دی بلډینګ دی یو سکور شان دی هغه اغستی دی یا ایون پرایویټ یونیورسټیز که تاسو وګورئ نو هغوی سره هم د سپیس دومره پرابلم چې پراپر لیب او نور چې کوم څیزونه چې کوم لازمي دي د ایچ ای سی یو ټایم کې ډېر زیات ریکوایرمنټ و هغوی ډېر زیات په دې باندې بیا ایکشنز هم اغوستي وو ډاکټر مختیار زما په خیال آی ګیس نو هغوی په ټایم کې نو هغه څیزونه هم بیا نه پوره کېږي نو په هغې کې که تاسو سره چې سپیس نه نو یقینا سټوډنټس به تاسو څنګه مینیج کوئ دکه یو نږدې کرسۍ او ټیبل وي یا څه جوینټ دغه څیزونه وي نو زما په خیال دا هم یو ریزن و چې لکه هغه ایجوکیشن موږ هغه شانتې بیا مخ په وړاندې بونتو بالکل نه پاسبل هم نو اوس مونږ دا وایو کنه چې سوشل ډسټنسینګ مونږ هو د سپتمبر کې چې کله ریسټارټ کو دغه نو سټوډنټس باندې ته دغه نشي تاسو نشي لګولې ریسټریکشن کې تاسو ماسک مطلب کلاس روم کې هو مونږ ولګو خو اوس یو چې کمرانه نه وزینو هغه وای ماسک کور پاتې شو بل بیک هغه کې ته واپس ولګي نو چې دوه درې پر کلاس ډسټرب کې نو ټیک ټاک ډیمیج چې کم کسانو ماسک لګولې دي هغه ته هم دغه شي خو بیا چې کم دی نو چې کم هایر کلاسز دی ایم فل پی ایچ ډي هغه 3 غنټې کلاس دی او باقي انډر ګریډ چې کم دی نو هغه 1.5 غنټې کلاس دی او 1.5 غنټې ماسک سره خبرې کول چې کم دی ډېر ګران کار دی او بیا چې د 50 سټوډنټانو کلاس ناسي نو هغه ته میسج properly communicate کول هم ګران clarity پکار ده او ډیفینیټلی او بیا چې پکې لګېدلې او کمره هم غټي سټوډنټان هم زیاتی نو هغه نه بیا هغه آنلاین چې کم دی نو زیات افیکټیو دی خدا وس دا پکې ونه به اسپیکټ ځکه چې مطلب 50 کسان پکې لګېدلې ماسک لګېدلې دي نو هغه سره هغه ساوند چې کم دی نو هغه ډیفینیټلی هغه یو امپیکټ دغه شي ډسټورټډ شي خو بیا چې کم سټوډنټان دي نو هغه هاسټل مسلې دي اوس کلاس روم کې خو به ته مایک دغه کې دا ماسک ولګې هاسټل کې هو مبارک سم ته پته ده مونږ مطلب وی هډ ا پرولونګ هاسټل لایف ډېر بالکل نو هغه یو کس چې کمره کې لیګلی نو دوه درې څلور وسره ال لیګلی او مونږ سره خو یار ته بیا بل چپټر دی کولاو کو یقینو که زمونږ هاسټل کې به د سی اس اس والا نه کسه او د سی اس اس والا سټوډنټان به لکه مونږ سره او چې کم فارغ شوی هغه هم دلته ها لکه لالاګان چې به کوم مونږ ورته لالا وی کنه لالا به لکه فارغ شوی خو لکه به نه کېده کور ته به نه تو او تقریبا کال نیمه پکې تیر کو داس ایکسترا تیر کو نن سبا هغه زیات شوی دي هغه لالاګان ډیر دی وسه او هو هغه وخت خدای لکه مطلب هغه سپیس نورم کنجسټډ کویکلی به جاب ملاو شو مطلب یو خدای چې مطلب مونږ به مهنت هم ډیر کو ډیر زیات مونږ او یس اسلامک سنټر کې مونږ ګوره مونږ په ټیم ټیبل هغه دغه مخه ته لګولې کنه د کرسۍ مخه ته مو ټیبل سم لګولې چې دا زما سټډي سکیجول دی اوس چې ته د سل کسانو کلاس کې تاسو وکړئ چې تاسو کې ریګولر سټډي ټایم ټیبل د چا دی نو تاسو ته به یو لاس هم برخکاره نشي تاسو کوالټي خبره وکړه کنه نو کوالټي به څنګه راشي چې مطلب اوس مبارک صاحب وایي چې زه په خیبر باندې پروګرام کوم او ناس کوري راوځي نه غاړه نه چلی دلته راځي نه کینی نه تیاری نه پروګرام خو نه کیږي کنه نو یو کس چې سټډي نه کوي نو کوالټي به حالانکه ټیچر دغه چې کم دی کوالټي امپروو شوې ده نو ډاوټ تاسو چې نن سبا یونیورسټیانو کې وګورئ څونه ریسرچ روان دی یا څونه ټیچر ټریننګز روان دي یا څونه هغه وخت کې پی ایچ ډي ډاکټرز چې کم دي ډېر ریئر وو مطلب هر ډپارټمنټ کې کم از کم 3-4 پی ایچ ډي پروفیسرز دي خو هغه دا یو لاس نه وي سپېړه یا پړق نه تیریږي کنه مطلب هغه لپاره دوه لاس تا کولی نو ټیچر چې کم دی خو کوچ دی کوچینګ دی بالکل او پلیئرز چې کم دي نو هغه سټوډنټس دي نو هغه چې کم دي که مهنت نه کوي نو د ټیچر مهنت بیا ضایع لاړ شي خو بیا چې کم ځای کې سټوډنټان مهنت کوي او ټیچر مهنت نه کوي نو هغه هم ضایع کېږي سچویشن نو یو خو پکې دا فیکټر شو لالاګان ځکه زیات شو چې یو خو هایر ایجوکیشن ایکسس زیات شو مخکې ډېر لیمیټډ وي څو یونیورسټیانې وي اوس هر ځای کې یونیورسټي ده او بیا
یو نوی وبا پکې راله چې MPhil PhD به هم کې نو هغه په انډر ګریډ کې وي نه دا ټایم چې کوم دی لږ ریلیکس تېر کوي او په MPhil او PhD کې به سټډي وکړو نو چې کله وځي هلته MPhil او PhD کې هم لیمیټډ سیټ سي هلته انټري نشي کولی کور ته ځي نو بس هاسټل زنده باد ها بالکل هاسټل دغه ما ماین کې یو کوېسچن هغه تاسو ته تپوس کوم خو ما ته ویل چې بریک واخلې جی وړه شانتي دمه اخلو د مینه بس چې واپس راځو پروګرام به مخ په وړاندې بوزو موږ سره اوسئ یو ځل بیا تاسو ټول ته هرکلی وایو پروګرام روژه مو په خیر کې او زموږ د بریک نه وړاندې مختلف چې کوم اسپیکټس د کرونا د وجې چې کوم مختلف څیزونه موږ وکتل پازیټیو نیگیټیو دواړه څیزونه موږ ډسکس کوو ایجوکیشن حوالې سره ډاکټر صاحب موږ دې نه وړاندې خبره کوله تاسو ویل چې لکه هغه کلاسز یا مطلب لایو هغه ایجوکیشن هغه څیزونه پاسبل نو تاسو کتل لکه څیزونه آنلاین طرف ته خو راغلل هغې سره هم ځینې نیگیټیو څیزونه تاسو دې نه وړاندې ډسکس کړل بٹ ډونټ یو تھنک زموږ د ایجوکیشن لیول زه بس ستاسو د ادارې نه علاوه نورې چې کوم دي د هغو به هم زه خبره کوم هغه لیول زموږ طرف ته د ایجوکیشن نه دی ما په خپله ریسنټلی MPhil کړی دی ما ته د دې څیز اندازه ده چې کله زموږ لیکچرر راشي روم ته نو د هغوی صرف فوکس په دې باندې چې یار دا لیکچر زه کمپلیټ کوم په څه طریقه باندې دا کورس کمپلیټ شي چې د دې مډ ټرم وشي او فاینل وشي او بس دا پوره کورس کمپلیټ شي او د دې ځان خلاص شي او نیکسټ سیمسټر ته ځي او که دا دي او راغلي او هغې نه پس بیا موږ یو بل څیز دا هم وکړو چې آنلاین ایجوکیشن کې زموږ زیاتره سټوډنټس تعلیم څنګه حاصل کړو کوم چې زموږ پرسنل ایکسپیرینسز هم دي په خپل کورونو فیملیز کې حاضري ولګېده هغې نه پس ته جي بس هغه څیز پروت دی او ته خو دې خو ګرځه یا اوږده شه بیا لږ ساعت ټایم پس تا ته پته چې یار په دومره ټایم باندې به دا لیکچر کمپلیټ شي زه به صرف اوکې میډم یا یس اوکې زه موجود یم چې څه هم دي هغه څیز به زه وکړم او هغې نه فاینلي ایگزامز دي خلکو څنګه ورکړل د دې اندازه به هم تاسو ته وي چې لکه آنلاین ایگزامز کې چې څومره چیټینګ دي سټوډنټس کړی دی که نه نو کله کله سیریسلی آی فیل جیلس زموږ په ټایم کې کله ورته دا موقع نه میلاو شوې سیریسلی لکه پیپر روان وي او لاندې ورسره هر څوک لو کړي هغوی هلته نه ګوري او بس لیکل کوي یا چې څه هم ټایپینګ د دې دغې هغوی په طریقه باندې خلکو دا ایگزامز پاس کړي او دا زما په خیال 2-3 سیمسټرز خو زیاتره سټوډنټس همدغه شانتې پاس کړي دي تاسو بالکل صحیح نشاندهی دغه کو پن پوینټ کو دا کوالټي تاسو زما هم چونکې فیلډ دی مطلب فار د لاست سو مینی ایئرز آی ایم لایک زه ریسرچ کوم په ایجوکیشن باندې او سوسیولوجي کې دننه چې کوم زما سپیشلایزیشن دی نو هغه سوسیولوجي اف ایجوکیشن دی ما په ګریډ انفلیشن باندې دغه کړي دي چې مطلب کم ټایم کې مونږه سبق وایو نو هغه ټایم کې به څوک 40% نمبر یې واخیستې نو هغه به ډېر زیات نالج والا و 50% والا خو به هغه څه بچا خبرې نه شوې کولی اوس د 80 نه کم څوک دا کوي نه خبره نه کوي د 80% نه او سبسټنس چې کم دی نو هغه ورسره یي نه ښه بیا چې کم دی د کلاس روم باندې دننه زما ریسرچ ته چې کلاس روم د انټراکشن څنګه دی په دې کې ټیچر څونه سیریس دی او په دې کې سټوډنټ څونه سیریس دی یو زموږ د ټایم کلاس روم و هغې نه بعد چې کوم دی بیا مونږه اکاؤنټیبلټي د سټوډنټ اور د ټیچر هم کوالټي د دې نه مخکې هم په ډکلاین وه او صرف پاکستان کې نه انټرنیشنلی ډکلاین ده دا یو زه ریسرچ بیس خبره کومه انټرنیشنلی دا آرګومنټ دی چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن چې کوم دی دا څنګه امپروو کړو کله نه چې ایجوکیشن یو کاروبار شو دا هغه یو څنګه چې باقي کموډیټیز دي مارکیټ کې هغه مونږه اخلو خرڅوي دغه چې کله مونږه ایجوکیشن هغه پبلک ګډ نه پرایویټ ګډ کو دا کوالټي اتوماتیکلی کمپرومایز شوه خپاغي کې اوس د کورونې سونه خپل ګوړه واچله خپل برخه په دې شربت کې کورونې سونه خپل ګوړه واچله خوږې پکې شامل کړه اوس دا امپورټنٹ خبره ده زما خپل خیال دی دا چیټینګ تاسو کوم خبر وکړم دا د کلی نه چې دا تعلیمي سیستم دی نو دا چیټینګ ورسره دی تاسو ته مطلب کله ټریډیشنل طریقه ونه هغې کې هم چا په دې دغه لیکلو لاندې طرف نه چا به بوټیا هغه اوس لږ اسان شو هغه طریقه لږ اسانه هغه چیک اینډ بیلنس اوس نشته تاسو باندې خو زما خپل دغه دا دی چې که سټوډنټان ان کیس خپل ټایم ضایع کوي او چیټینګ باندې ډګري الی نو ځان سره زیاتې کول دي
انتهایی زیاتې ځان سره زیاتې کول دي. ګوره دا هغه ما سره زیاتې نه دی، هغه د سوسایټۍ سره زیاتې دی، د خپل ځان سره زیاتې دی او د خپل مول او پلار سره زیاتې دی. ځکه چې سوسایټۍ ته کله مونږ دې ته مونږ وایو فنکشنل الیټریټ. فنکشنل الیټریټ داسې دی، د دې ډیفینیشن دا دی چې کم کس ته سرټیفای کړي چې دا لیټریټ دی یا ایجوکیټډ دی، خو هغه ټیکنیکلی چې کم دی هغه سره هغه سکلز یا هغه سبسټنس نه چې هغه مخکې فنکشنلټي پرفارم کی. نو که هغه ډاکټر دی، انجینیر دی، ایم فل کړی دی، پی ایچ ډي کړی ده او یا مطلب بل څه فیلډ کې دی، هغه ته مارکیټ ته واچو هغه سره هغه سکل نه هلته خو نقل نه کېږي بیا که نه. ایگزیکټلی هغه به جاب هنټینګ مطلب هغه سیلف اسټیم هم یو شیز دی که نه، مطلب چې ته ماسټر وکړې، ایم فل وکړې، پی ایچ ډي وکړې، بیا په خلکو پسې ګرځې چې ماله نوکري راکا، نو هغه ډیګري چې کم نه نو یا خو وسېځه یا ډسبین ته واچوه یا ګزار کړه. ډاکټر صاحب زموږ ډیګریانې هسې هم هغه موږ ته سکلز یا پریکټیکلی چې کوم څیزونه موږ چې د پریکټیکل لایف ته راشو، جابز وغیره معاملې زه خبره کوم، هغه څیزونه خو موږ ته کله هم تعلیمي ادارو کې نه ښودل کېږي. کله چې موږ خپل پریکټیکل لایف ته راشو او جاب شروع کړو مختلف څیزونه، نو پته لګي چې یار په دې موږ نصاب کې څه ویلي دي، دلته خو هغه شان هیڅ هم داسې څیز نشته. تاسو بالکل صحیح خبره وکړه او زه به دا خبره وکړم چې دا ټول پروسس چې کوم دی که نه دا د ایولوشن پروسس دی. اوس مونږ دلته کوالټي کله خبره کوو نو زما خو لکه ټول ریسرچ تاسو ته شاید مخامخ پروت وي، هغه دی په کوالټي او کوالټي ټاپ ټو باټم، زه هغې باندې خبره کوم. اوس مونږ هر وخت چې کله خپل کمپیریزن کوو نو مونږ د آکسفورډ سره کوو، هاورډ سره کوو، کیمبرج سره کوو، ایم آی ټي سره کوو. هغه 1200 سال هسټري ده، هغه یو ایولوشنري پروسس ته وتی دي. مونږ هغه ایولوشنري پروسس کې زمونږ 70-73 سال هسټري ده، بلکې هغه هم نه ده 2000 نه بعد ایجوکیشن چې کوم دی نو هغه یو مطلب هر کس ته اویلیبل شو. هغې نه مخکې خو ډېر سلیکټډ د کل نه به یو کس نیم راووته یونیورسټۍ ته، باقي به هلته بي اے کې فلټر شو، هلته به نو هغې باندې اوس کار روان دی چې مطلب مونږ د خپل مختلف لکه هر یونیورسټۍ کې چې کوم دي نو کوالټي انهانسمنټ سیل جوړ شوي دي. تاسو زه د یو دغه چې کوم دی ډایرکټریټ چلوم، هغه دی آفس اف د ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلایزیشن یونیورسټۍ چې کوم دغه دی، نو هغې کې اوس مین سټرس دا دی چې تاسو جاب سکلز باندې، جاب سکلز به که هغه سوشل ساینسز والا دي او که هغه نیچرل ساینسز والا دي، خو هغې سره سره چې کوم دی د ایجوکیشن سول مقصد صرف دا نه دی چې هغه بس هر یو کس چې کوم دی ټیکنیکلی ټرین کړي، د دې یو مورل اسپیکټ هم دی که نه، یو ښه سټیزن پیدا کول هم دي. هغه که سړی خپل بزنس کوي یا ښځه خپله بزنس کوي یا خپل بل څه کاروبار کوي، خو هغې کې هغه سکلز چې کوم دي چې کوم ته مونږ سیولایز یا سټیزنشپ یا ریسپانسبل سټیزنشپ سکلز وایو، هغه کې موجود دي. دا هم د ایجوکیشن یو اسپیکټ دی چې مونږ اګنور کوو. مونږ ایجوکیشن انسټرومنټل کو چې مطلب بده باندې بخامه خاطر نوکری راکې انسټرومنټل شو، بالکل دغه یو ډیره غټه نو هغه وی هاو ټو بلکه مطلب وای سباله بلکه مطلب دا به مال پیسې ګټي او دا به مال کماو پتر جوړیږي، مشرانو هم دا وایي. نو ډاکټر صاحب یو بل چیز خو هم پدې کې دی، مونږ خلک اکثر چې کله هم ټیچرز ډے یا د سیزونه مونږ چې استاد زموږ روحاني والدین یا زموږ تربیت مختلف سیزونه هغه سره تړل شي، خو تاسو ګورئ نن سبا کې چې کوم ټیچرز دي په هغه باندې د هغه کورس کمپلیټ کول دومره بوجي چې هغه تاسو هغه یو تربیت نه کېدو یا تاسو به خودل نه بچي دا کار کول دي دا نه کول، مشران سره د خلک خبره کوي، مور پلار ته سلام یا مختلف قسمه سيزونه مخودل کېدل. سيزونه نن سبا که زه وړوکوالي نه زه د بیسیک چې کوم د ماشومانو کلاس سټارټ کېږي د هغې نه واخله تر چې کوم هم لیول تاسو وګورئ، ایون ماسټرز وګورئ، د هغې نه بره وګورئ تاسو، دا سيزونه اوس ختم شوي دي. هغه ټیچرز اوس نشته زما په خیال. نه ټیچر هم شته دی، خو هغې ته مونږ څنګه مخکې ما خبره وکړه که نه چې مونږ کمرشلایز کړه څه، او چې کله مونږ کمرشلایز کړه اوس تاسو یو خدا دی که نه چې یو پلیټ کې یو سالن پروت دی نو ته په طریقه باندې هغه هم خورې، هغه انجوای هم کړې، هغې باندې ستا ذایقې پته مو لګي. یو دا چې مطلب پلیټر دی، هر یو شیز یې پکې وردا کړی دی. ښه اوس ټیچر چې کوم دی نو هغه د 15 کمیټیانو دغه ممبر ومي، شل انکوایریانې رواني، شل دا رواني، ښه هغه به چې کوم دی نو تیسیز هم سپروایز کوي، هغه به پروجیکټ هم بې پناه بوج دی، نه هغه به پروجیکټ هم هایر دا کوي یونیورسټۍ له راوړي، ښه هغه به ټیچینګ هم کوي، او بیا چې کوم ماډرن لایف سټایل کې هغه دي د ډیمانډز دي د ژوند هغه هم دي، ښه بیا ټریفک دی، پلوشن مطلب چې کوم هغه ایگزاست کړي. نو ټیچر هغه کوالټي ټایم چې کوم دی نو هغه کوشش خو کوي، خو هغې
پاسبিলিټي چې کوم ده نو هغه سیستم یا سټرکچر ایشوز چې کوم ده کنه هغه ریډیوس کړي ده صحیح ده یعنی مختلف اسپیکټس دې د لپاره قتل پکار دی او پاغي باندې کار کول پکار دی بالکل داسې گفتگو خو پیډه کې دی شو د پروګرام وخت ختم شو کنه بالکل سو ثانک یو سو مچ ډاکټر حاضر الله صاحب تاسو موږ سره موجود وي ډیر مفید ډیر ډیټیل تاسو سره گفتگو شو مننه مبارک سي تاسو موږ سره موجود یو ډیر وخت لري کې مندا پروګرام مخ وړاندې تاسو بوتل موږ سره او عمدې سره چې د پروګرام وخت سره تر د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي نن سبا چې کوم د کورونا حالات دي په دې کې کایند دي اس او پیز ډیر زیات خیال ساتي او موږ لره کې اجازه الله پامان